अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د एफओएन د सेकेंड सेमेस्टर پنځم یونټ د نیوټریشن ډیره زیاته ضروری ده. د کې به موږ وایو نیوټریشن څه ته وایي یا میټابولیک پیټرن څه ته وایي، ایسنشل نیوټرینټس کم دي او ګډ سورس اف ډایټ چې کم دی، ډایجیشن یا ابزورپشن او میټابولیزم د کاربوهایډریټ څنګه کیږي، د فیټ څنګه کیږي، د پروټین څنګه کیږي، د ډیفرنٹ لایف سپین لپاره یا زندگی انسان چې 1 month وي څه شی به ډېر خوري، د 2 month شي، د 2 years شي، د 10 years شي، نو دا کنسنټریشن بیا چینج کیږي. افیکټ ډایټري پیټرن باندې کوم فیکټرز داسې دي چې په هغه خوراک باندې د هغه اثر وي، او الټرډ نیوټریشن مطلب دا چې کوم خوراک زموږ ډسټرب شي نو په باډي کې به د هغه څه علامات ظاهریږي. explain nursing intervention to promote optimal nutrition. په دې کې به موږ دا شی ډېر زیات ښه طریقې سره ډسکس کوو چې نرسنګ داسې کوم اکشنز دي، کوم انټرونشنز دي چې د هغې په ترو باندې موږ یو انسان ته د ښه خوراک طریقې شو ښودلی او د هغه صحت ښه کولی شو. نیوټریشن یا میټابولیک پیټرن اف فود، د خوراک او د فلوید د کنزمپشن ریلیټیو ټو میټابولیک نیډ اینډ پیټرن. موږ دومره خوراک اخلو څومره چې زموږ ضرورت وي، دا خوراک موږ اخلو څنګه، دا بیا ډایجسټ کیږي څنګه، ابزورب کیږي څنګه، او دا بیا د بلډ په تھرو ملټیپل ارګنز ته څنګه رسېږي، د میټابولیزم څنګه کیږي، دې ټول ته موږ میټابولیک پیټرن وایو. نیوټریشن وایي څه ته؟ نیوټریشن وایي نیوټریشن زموږ سره د ساینس هغه برانچ دی چې پکې موږ د انسان کم خوراک اخلي، په څومره اماونټ کې به اخلي، او په ویکلی کې به څومره اخلي، په ډای کې به څومره اخلي، بیلنس به څه ته وایي، دغه ته موږ نیوټریشن وایو. دې فیلډ ته صحیح شو، یا هیومن ډایټیټکس ورته هم وایو. نیوټریشن از د انټیک اف فود، د خوراک اخیستلو هغه د باډي د نیډ مطابق، دې ته موږ نیوټریشن وایو. ګډ نیوټریشن صحیح، پور نیوټریشن صحیح. ګډ نیوټریشن زموږ سره هغه خوراکي کوم چې بیلنس ډایټ وي او د هغه سره ریګولر ایکسرسایز دې ته ګډ نیوټریشن وایي. چې د چا بیلنس ډایټ نه و، ایکسرسایز اوسه کنټینیوز نه کوو، دې ته ګډ نیوټریشن نه وایي، دې ته پور نیوټریشن وایي. صحیح ده. بیلنس ډایټ څه ته وایي چې په فیټ، لیپډز او پروټین دا یو شیز په زیات اماونټ کې اخلي، بل په کم اماونټ کې اخلي، که کاربوهایډریټس دي، که فیټس دي، که لیپډز دي، نو دې زموږ سره پور ډایټ وي، دا بیلنس ډایټ نه وي. پور نیوټریشن د باډي ایمیون سیستم کمزوری کوي، بیماری نه به دې کس ته زیاتې لګي، سبسپټیبل ټو ډیزیز، د به فزیکل او مینټل ډیولپمنټ یا فزیکل گروث چې کوم دی هغه سلو کیږي، به ډسټرب کیږي، پروډکټیویټي به د کمیږي. نیوټریشن څه ته وایي؟ دا د ساینس هغه فیلډ دی پرټیکولرلی چې پکې موږ د انسان کم خوراک اخلي، کوم چې انسان له گروث او انسان سیلز لو ټیشو له گروث ورکوي، انسان هیلدي ساتي. دا چې د ساینس په کوم برانچ کې موږ ډسکشن کوو، ساینس دغه برانچ ته موږ نیوټریشن یا هیومن ډایټیټکس بیا وایو سپیسیفیک. په دې کې زموږ سره پروټین، فیټس، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرلز او واټر دي. دغه سبجیکټ ته موږ نیوټریشن وایو، دغه فیلډ ته، او دغه سبسټانس ته موږ نیوټرینټس وایو. نیوټرینټس زموږ سره کیمیکل کمپاونډز دي چې هغه انسان وخوري نو د انسان به میکانیزم چې څومره فنکشنز دی به نارمل کیږي، او د انسان باډي به هیلث چې کوم دی دا به مینټین پاتې کیږي. صحیح شو. په دې کې انزینشل زموږ سره کوم دی هغه PFC ده، protein, fats and carbohydrates. دا درې زیات ضروری دي. USDA کوم ته چې موږ یونایټډ سټیټ ډپارټمنټ اف اګریکلچر وایي، دې ته FDA وایي، فود اینډ ډرګ ایډمنسټریشن، د دوی هغه یو برانچ دی دا. نو دوی وایي چې 10% نه واخله د 35% پورې انرژي چې موږ اخلو دا موږ پروټین اخلو، او پروټین د سیلز او د ټیشو په گروث کې او د ډیولپمنټ کې او د ریکوري کې په کار راځي. او دوی وایي چې هارمون او انزایم او انټي باډیز چې زیات تر جوړیږي دا د پروټین نه جوړیږي، او دا پروټین به موږ ته په ایګ کې، په فش کې، او په پلزیز کې، او په میټ په دې شیزونو کې ملاویږي. USDA والا وایي چې د 20% نه واخله د 35% پورې کیلوریز چې کوم دي دا به موږ د فیټ نه اخلو، دومره انرژي، او د 1 ګرام فیټ نه موږ ته 9 کیلو کیلوریز انرژي ملاویږي. او د سیل ممبرین چې کوم دی په دې کې مین کمپوننټ د فیټس یا د لیپډ دی. وی فیټس او لیپډ چې کوم دي دا زموږ سره په سالډ فیټس، لیکوډ آیلز او ډایری پروډکټس د ملک نه چې کوم جوړ دي. او دوی دا خبر هم کوي چې بعضې ویټامینز چې کوم دي دا فیټ سالوبل دي، په واټر کې نه حل کیږي، ولې ADE او K. دوی دا هم وایي چې یو ارګن ته کیویټي ورکول، یو ارګن په یو ځای کې سټیټک ساتل، محفوظ ساتل، فکس ساتل، وایي دا د فیټس کار دی. کاشنګ فار د ارګن ښه فکس پوزیشن ورکول، او دا ملاویږي چېرته وایي په میټ کې، پولټري کې، نټس کې، ملک پروډکټس کې، بټرز کې، دا ډفرنٹ د دې سورسز دي. وایي کاربوهایډریټ USDA والا یونایټډ سټیټ اف ډپارټمنټ اف اګریکلچر وایي چې 45 نه واخله د 65% پورې انرژي کیلوریز انرژي چې موږ خو د کاربوهایډریټ نه اخلو. ګورئ
1 ګرام وای موږ له 4 کیلو کیلوریز انرژي راکړي دا تاسو ته فیصد وختونه پته ده. او کاربوهایډریټ وای ډیر زیات ضروری دی د ډایجیشن لپاره او د باول فنکشن لپاره د انټسټاین د فنکشن لپاره. او د آل ټیشوز او سیل لپاره پرایمري سورس اف انرژي چې کوم دی دا کاربوهایډریټ کې سپیسیفیکلی ګلوکوز دی. او دوی وایي کاربوهایډریټ به سټور کیږي په مزلز کې او په لیور کې او بیا به وروسته کو ضرورتونه به د یوز کېدو لپاره راځي. او بعضې کاربوهایډریټ دي زموږ سره چې هغه ته موږ فایبرز وایي دا په کولمو کې یا په انټسټاین کې ډایجسټ کیږي نه دوی هلته وي او څومره چې ویسټ میټیریل دی هغه د ځان سره رایوځي کي او دا بیا د باډۍ نه ریموف کي وباسي ان د فارم اف سټول. وایي کاربوهایډریټ پریزنټ ان فوډز لکه بیډ شو رایس شو سیرلز شو پاستا شو پوټیټوز فلیور ان ډفرنٹ شیزونه کې محفوظ وي. وایي د کاربوهایډریټ ډایجیشن چې کوم کیږي کاربوهایډریټس آر broken down to provide glucose for energy. Digestion occur by enzyme lining the wall of the small intestine. او کوم انزایم دي وای دا چې کله به ابزورب شي ډیفرنٹ انزایمز دي تاسو ته پته ده خو چې کله دا ابزورب شي نو ګلوکوز او فرکټوز آر میټابولائز فردر باي د لیور ټو پروډیوس گلوکوز क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे साथ फिर ग्लूकोज है. मिनिमल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटाबॉलिटीज हम जुड़ेगी देना. मोस्ट कॉमनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हिच आर द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. हाँ प्रोटीन डाइजेशन موږ سره کیږي په کولمو کې کیږي دا به خپل سمالست بلډینګ بلاک ته چینج کیږي او بیا به ابزورب کیږي او بیا به ملټیپل ارګنز ته ځي. دی یو لږه سینیریو ویل دا وایي ډایجیشن ټیپیکلی begins in the stomach with pepsinogen بیا کنورټ شي پیپسین ته او by the action of HCl continue by trypsin and chymotrypsin کوم چې د پنکریاز نه راځي in small intestine او بیا دا ابزورب قابل شي. دا معنی پروټین بیا دومره small particles ډیوایډ شي چې بیا ابزورب شي. او fats are mainly digested in small intestine او د لپاره چې کوم ډایجسټیو مټیریل زیات راځي دا د پنکریاز نه او د لیور نه راځي in the form of bile. دا bile چې کوم د لیور نه راځي په دې کې موست هغه مټیریل دي چې هغه زموږ سره د فیټس میټابولیزم کوي فیټس سره ډایجیشن کوي او دومره سمال ټوکرو ته تقسیم کی چې دا بیا زموږ سره په انټسټاین کې ابزورب